بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم تاسو د یوه ریاکار عبید کیسه ذکر کوم. بني اسرائیل کې یو کاس و چې هغه روان شول صحرا کې، ویل د یو مسجد دی، هلته یو عبید مشغول دی خپل عبادت کوي. چې دا نږدې شولو ویرغللو، ویل دلو هغه ښه عبادت کې لمنځو کې لګیا دی. دا نږدې شو تیاری دی څه ډېر ښکلی عبادت کوي، ډېر ښکلي لمنځونه کوي. ما ته هم خوند راکړو چې زه هم تاسو سره عبادت وکړم. هغه ته څه ورته وایي چې لمنځونه ته کوم، همداسې روژې دا ساتم ځان سره، زه دا روژې ته هم کوم. چې دا کاس ورته وایي چې زه روان یم لکه یوځي پورې، لږ کار مې دی، دی ما کوم وښایي ته لږ ما هم وکړه. هغه څه ورته وایي بالکل بېغمه اوسه، تا ته لاړ شه. چې هغه لاړه نه، چې کله واپس راغلو مسجد ته، نه عبید و نه وښه وه. پس دوستانو اکثر هغه څه شي باندې د هغې عبادت باندې باور وکړلو، هر څه لاړه تباه شول، کوم رزق وار څه ختم شول. موږ تاسې هم نن که چېرې سترګې وغړو دغې معاشرې ته، بس که چېرې کس و چې هغه اول حساب جمعیت کې ولاړ دی، بس هر چی شي باور ورباندې کوو. اما یو کس که چېرې محتاج دی، بیا هغه سره نه رشته کوو، نه هغه سره تعلقات ساتو. ویلې کیدای شي هغه باطن کې ښه وي، خو اما ظاهر کې کله موږ تاسې دا کس و چې هغه د هم سودونه خوري، هر څه د کوي، خو چونکې اول حساب کې ولاړ دی، بس هغه عبادت باندې چې کوو تاسې باور کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.